وی د امام محمد ابن حسن شیبانی یو واقعه مشهوره وی چېرته یو کس ته ویلو چې قرض راله راکړه 2000 روپۍ 2000 دینار قرض راکړه وی هغه ورته ویل چې یاره د ملا سړی ته به راله بیا کم ځای نه راکړې مولیان رسو قرض نه ورکوي دا به د کم ځای نه راکوي نو هغه ورته ویل ضرورت مې دی ویل بس نشته را سره ویل بیا بل کار وکړه د دې پیسو په عوض کې رانه مسلې یادې کا علم به درته وښیم او ته ماله دا پیسې راکړه نو خیر دی هسې به رانه کړې تا د فایده وشي د دنیا او د دین ویل زه په مسلو باندې څه کوم مسلې د مولیانو مبارک شه چې کوي ځان له زه مسلې نه یادوم ټیک ده ورځې تېرېدې نو د لور واده و وی لور ته یو ورځ ویل چې لورې ډېره زیاته راته ګرانه دغه اکلوتي بیټي وی وه زه به تاله د دنیا سامان کوم د دنیا هر څه بدله کوم خلک وایي د مرغۍ پی بدله کوم دا خلک درته حیران شي او که درله مې ونه کړو نو دا ستا د مور دی په ما باندې طلاق یې د دنیا سامان د نیکم نشو کولی هغه چې کله د جنې واده شو سار بتلو ماښام به چې راغی نو ښځې به وتل پلانې شپې کې کم دی بیا به سبا بازار ته لاړو ویل پلانې شپې کې کم دی دا ټولې پیسې چې هغه ته ولګېدلې سامان یې پوره نه کړو ځمکې ولې خرڅې کړلې سامان یې پوره نه کړو قرضې وکړلې سامان یې پوره نه کړو چې پوره یې نه کړو نو بس حوصله وبیلله دا خو ورڅه کم دي مسله راله چې د خپلې لور له د دنیا سامانونه نه کړل خو دا ښځه پې طلاقېږي نو اوس ښځه هم تیزي او لور له هم سامان ونه کړو اوس به څه کوي مولوي صاحب پسې راغی چې رجس قسم یې کړی دی ښځه باندې طلاق ده نو دنیا سامان به ولګې اوس بل مولا پسې تللی بل مولا پسې ټول دغه یو جواب ورکوي چې ستا ښځه به تا طلاقه ده ویل چا ورته ویل چې لکه ستا اطمینان نه کېږي امام محمد بن حسن شیباني له لاړ شه امام محمد له وی هغه ویل چې هلته خو نه شم تللی پیسې رانه قرض غوښتې او نه مې وله ورکړې اوس به څنګه مخامخ کېږم ته خو آخر راغی چې راغی ورته کېناستو ډېره مسله مې ده داسې قسم مې کړی دی اوس را باندې ښځه طلاقېږي مولیان هم راته وایي چې ښځه را باندې طلاقه ده امام محمد ورته ویل چې ته خو پلانې نه چې هغه ما دنه پیسې غوښتلې ویل یم ویل دا مسلې ویل اوس نه میلاوېږي تا ته اوس ګرځه ما دې قرض نه شو راکولی او زه تاله اوس داسې مسله حل کړم نه حل کوم وی زما ضرورت دی ویلې چې وکړه هغه 2000 روپۍ راله راکړه 2000 کم یې چې در غوښتې کله کله به داسې چل کوي د خلکو سره د عوام چې کله کله انعام شي دقه چل به ورسه کوو بیا یعنې بغیر نه سمیږي دا بیا مولیان ته سپک ګوري ویل دا پیسې راله چې راکړي بیا ورته مسله او ویل دا مسلې مې د طلاقو مسلې مې درته ښودلې بس ویل چې دا به درله درکړم ویل نه لاړ شه قرض یې وله وکړو پیسې راوړلې ویل قرآن کریم درکړه شته ویل ویل راوړه چې قرآن کریم یې راوړ ویل دا واله او زه مزې کوه ښځه باندې طلاقه دا قرآن دې ورکړه لور له مصحف د قرآن کریم لور له ورکړو زه سړی خوشحاله چې قرآن ورکول خو څه مسله نه ده نو ویل بیا چې کله دا لاړلو نو یو شاګرد امام محمد نه تپوس کړی دی چې صاحبه دا څنګه جواب دی ورله ورکړو قرآن کریم دې ورله ورکړو ورته دې وویل چې زه ښځه باندې طلاقه نه دلیل څه دی امي خو دلیل نه غواړي ملا خو دلیل غواړي هدایت ورته ووایو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قرآن کې هر څه دي رطب او یابس په قرآن کې شته وچ او لامده په قرآن کې دي یو شی قرآن نه دی پرېښی هر څه په قرآن کریم کې دي نو قرآن کریم د هر څه مجموعه ده په دې وجه باندې په ده باندې ښځه طلاقه نه شوله دا امام محمد بن حسن شیبانی حقیقت دا دی چې د قرآن کریم ډېر لوی مهارت امام شافعي رحمه الله په خپله باندې فرمایي وایي ما د ډېرو علماو په درس کې شرکت وکړو د قرآن خو د امام محمد په شان قرآن یو استاد هم نه وایي هغه اعتراف امام شافعي کړی دی امام شافعي د امام محمد شاګرد دی بیرته امام محمد د امام ابو حنیفه هم شاګرد امام مالک هم شاګرد دی خو دا دومره قابل انسان و د قابلیت حقیقت دا وکړی چې وایي دا د امام ابو حنیفه نه لاړو امام مالک صاحب خواله لاړو 3 کاله د هغه نه موطا وویله نو دا موطا اصل کې یو ده خو یو ته موطا امام مالک و یو ته موطا امام محمد وایي دا موطا امام محمد هغه د کوم چې امام محمد د استاد نه لیکلی ده او موطا امام مالک هغه د چې بل شاګرد د استاد نه لیکلی یو کتاب دی نو موطا امام محمد کو سره د امام بونی په مرویات ملګری شوي دي نو کله چې د امام مالک سره 3 کاله تیر کړ واپس راغی نو په امام مالک باندې بیرته کتاب ولیکو الحجة على اهل المدینه په نوم باندې چې زما د امام مالک سره کوم مسلو کې اختلاف دی ډېر لوی سړی ورکوټ انسان نو نو دا دلیل وایو چې را د دین ثابتېږي چې قرآن ډېر قیمتي کتاب دی هر څه نه قیمتي دی نو هغې نه رسم دا جوړ شو چې اوس جنکۍ کله ودیږي نو خلک وله قرآن ورکړي نو هغه په دې نیت نه ورکړی خو شی وران شو
نو جنکی چې اوس ودیږي نو قرآن ول خلک په لاس کې ورکیو هغه چیرته ویل هم نه اکثر په پویږي هم نو نه رالي او په هغه ټیم کې د سنې کې جوړه کیو د قرآن ول په لاس کې ورکی